احنا مع الله والسنة وآل البيت ونحن أنصار للمهدي بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. احادیث مبارکه قرآن کې د امام مهدي علیه رضوان تذکره. د حدیث په کتابونو کې د امام مهدي علیه رضوان ظهور باره کې بعض احادیث صریح دي او بعض احادیث داسې دي چې هغې کې د امام مهدي علیه رضوان ظهور طرف ته اشاره ده. همدغه رنګې امام مهدي علیه رضوان د ظهور زمانه په احادیث مبارکه کې هم مذکور ده. په راتلونکي کرغو کې په راتلونکي درس کې به انشاءالله العزیز د امام مهدي علیه رضوان صفات شخصیه او صفات مکانیه او دغه ظهور نه مخکې چې کم کوششونه او محنتونه کېږي هغې باندې اعتراضات او هغې جوابات په ذکر کړي. خو ټول نه لومبي کم ظهور مهدي سره متعلق احادیث دي، احادیث صحیحه، نو د هغې تذکره ده. اولنې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مهدي زما د اولاد نه دی، د هغې مخ مبارک، د هغې مخ به ښکلي وي، کشاده به وي، غټ به وي او پوزه به نه ډېره زیاته چیته وي نه ډېره زیاته دنګه وي، میانې به وي، میانې بلند به وي او هغې به چې کوم دی په دنیا باندې عدل او انصاف قائم کی. داسې عدل او انصاف چې څنګه دنیا مخکې د ظلم نه ډکه وه دغه شان به هغې د دنیا د انصاف نه ډکه کړي او د دې حکومت په 7 کاله وي. دویم روایت حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما امت په آخره کې به د امام مهدي ظهور کیږي. د هغې حکومت په دوران کې به الله جل شانه په خپل وخت باندې بارانونه ووري او ځمکه به ډېر په ښه انداز سره او په ښکلي انداز سره چې کوم دی کاش هر سره وباسي، لکه هر قسمه میوه، هر قسمه بوټي، هر قسمه خوراک څښاک دپاره څیزونه به ځمکه ډېر په ښه انداز او ښه مقدار سره کوي او خلکو کې به دوی پوره مال تقسیموي. د ده په دور کې به چې کوم ځمکه باندې خلک اوسېږي، ځناور دي که انسانان دي، ټول به خوشحاله وي او دا به د امت چې کوم عظمت دی او د امت چې کوم اوچتوالی دی په خپل انتها به د دې په وخت کې او د دې حکومت په 8 کاله وي یا 7 کاله وي او دوی به یا 8 کاله یا 7 کاله ژوندي وي. امام حاکم رحمت الله علیه دې روایت ته صحیح الاسناد ویلی دی. دریم روایت کې دی حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه نه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته خوشخبري د امام مهدي درکوم چې کوم به د اختلافات او زلزلو په وخت کې راځي او ځمکه به د انصاف او د عدل نه ډکه کړي چې څنګه دغې نه مخکې ځمکه د ناانصافۍ نه، د ظلم نه، د جور نه ډکه وه او په مخ د ځمکه به داسې ټول انسانان او د اسمان فرشتې به دوی نه خوشحاله وي او په خلکو کې به دوی صحاحا مال تقسیموي. یو کس تپوس وکړو صحاحا څه معنی ده؟ نبي ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایل چې خلکو کې به مال برابرۍ سره تقسیموي. فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې امت محمدیه دا زړه به الله جل شانه د عدل او انصاف نه ډک کړي. په خلکو کې به یو اعلان وکړي چې چاته د مال ضرورت شته، د دې په جواب کې به یو کس ودرېږي او هغه ته وویل شي چې خزانچي طرف ته لاړ شه او د امام مهدي پیغام ورته ووایه چې ما د مال راکړه. چې دوی لاړ شي مال به ورته ورکړي شي، جولۍ به ورته ډکه کړي. بیا چې کله دا حالت هغه ویني نو شرم ورته کوي او محسوس کړي او به شرمېږي چې په ټول امت محمدي کې زه داسې حریص یم یا ما د خپل ضرورت نه زیات سامان واغستو، نو هغه به د مال د واپس کولو دپاره رجوع کړي، مال د واپس کولو دپاره به راشي، لیکن هغې ته به وویلی شي چې مونږ کوم مال ورکړی د هغه مونږ واپس نه اخلو. دا د امت د حالات او د خوشحالي او داسې قسمه حالت په 7 کاله وي یا 8 کاله یا 9 کاله جاري وي، لیکن د دغې زمانې نه بعد به بیا څه خیر پاتې نشي. د مسند احمد محققین دې روایت کې چې کوم رجال دي هغې ته ثقات ویلي دي. بل روایت کې دي حضرت علي رضی الله عنه نه روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امام مهدي علیه رضوان به زموږ د اهل بیتو نه وي چې الله جل شانه به دوی ته د امور سلطنت او نور ډېر صلاحیتونه به یو شپه کې ورکړي. ام سلمه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مهدي به زما د نسل نه وي، د سید د فاطمه رضی الله عنها د اولاد نه به وي.
حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی چې حضرت عیسی علیه السلام نزول وشي په دغه وخت کې د مسلمانانو امیر امام مهدي وي او دی به عیسی علیه السلام ته وفرمایي چې راشئ تاسو مونږ ته لمونځ راکړئ. عیسی علیه السلام به جواب کې ورته وي چې نه، وایي تاسو په خپل منځ کې د یو بل امیر یې او دا د دې امت ته الله جل شانه یو ډېر لوی شرف ورکړو. علامه ابن قیم المنار المنیب کې لیکلي دي چې دې حدیث سند جید دی، خو د دې حدیث نور شواهد هغه صحیح اسناد سره مروي دي. ابو سعید رضی الله عنه، ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما امت کې به یو کس مونځ پړای دغه وخت کې به عیسی علیه السلام دغه شاته مونځ کوي. ابو نعیم اصفهانی هغه په مناقب المهدي کې او علامه مناوي فیض القدیر کې دا روایت نقل کړی دی او فرمایل چې دا روایت ضعیف دی، لیکن ابو غده رضی الله رحمه الله التسری کې لیکلی دي چې په دې حدیث کې چې کوم کسان دي د هغې د ضعف د وجې نه دا روایت هم ضعیف دی، لیکن د حدیث متن کو ته وکتلی شي او نور شواهد او روایت پرانا کې دي ته د دې ضعف اظهار بیا کېږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د دنیا په عمر کې یو ورځ هم باقي پاتې شي نو الله جل شانه به زما د اهل بیت نه یو کس راپاسي او د هغه نوم به زما د نوم په شان زما نوم مطابق به وي، د هغه پلان نوم به زما د پلان نوم مطابق وي، او به د ځمکې نه ظلم او جبر ختم کړي او په ځمکه باندې به اسلام عدل انصاف قایم کړي. په د بل روایت کې دا الفاظ هم دي چې دنیا دغه وخته پورې نه ختمیږي تر څو پورې چې د عربو نه زما د اهل بیتو یو سړی باچا نشي چې د هغه نوم به زما د نوم په شان وي او د پلان نوم یې زما د پلان نوم په شان وي. حضرت زر بن عبدالله رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت نقل کوي چې قیامت په دغه وخته پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې زما د اهل بیتو یو سړی باچا نشي د هغه نوم زما د نوم په شان وي او د هغه پلان نوم زما د پلان نوم مطابق وي. حضرت علی رضی الله عنه روایت دی چې دنیا په عمر کې یو ورځ هم باقي پاتې شي الله جل شانه به زما د اهل بیتو نه یو کس راپاسي چې هغه به په مخ د ځمکه کوم ظلم به ختم کړي او د عدل او د انصاف نه به ځمکه ډکه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.